ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. نن زه د بلدیاتي نمایندګانو د احتجاجي مظاهرې ته جماعت اسلامي په نمایندګۍ باندې حاضر شوی یم او د بلدیاتي نمایندګانو دا 4-5 کاله مسلسل په احتجاجونو کې تیر شو. په دې صوبه باندې یو داسې حکومت د 14 کالو نه مسلط دی چې هغه کرپشن هم کوي، لاندې اختیارات هم نه منتقل کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. ډېر عزتمند وکیلینو، دلته معیار صاحب تاسو ته په تفصیل خبرې وکړي. موږ ته خو دوی خپل دعوت راکړی او په دعوت کې ډېر ډیټیل لیکلی و او موږ غوښتل چې تاسو ته موږ 12 بجو نه په دې کې اورېدو خو تر ډېر وخته پته نه لګېده. اوس پته ولګېده چې تاسو په دې ځای کې موږ وایي چې د اسمبلی مخې ته به نو موږ لږ تاسو ته ډېر په ځای رالوی چې په معلوماتو کې لږ مطلب چې وخت ولګېدو بانی گرفتار دی. مونږ هم وایو چې ګرفتار دی، ستاسو حق دی، ولې جنګ کوئ؟ ځکه چې د هغه په نوم تاسو الیکشن ګټلی، خو چې تاسو هغې ته ظلم وایئ نو چې دا کومو خلکو ګټلې ده او د دوی نه اختیاری شوې، دا ظلم نه دی. دوی د عوامو په ووټ راځي، د آیین د لاندې راځي، دا د دوی خپل اختیار دی او دا اختیار چې کوم دی په هر قیمت به دوی له ورکړی کېږي. ته نن وایې چې ما سره مرکز ملګرتیا نه کوي، چې مرکز ملګرتیا نه کوي، هغه هم ظلم کوي. که مرکز صوبې له اختیار نه ورکوي دا د مرکز ظلم دی.